نن می درله د بسم الله الرحمن الرحیم یو داسې مبارک وظیفه راوړې ده، یو داسې مبارک ختم می درله راوړی دی. که د یو انسان مقدمات دي، د یو انسان بیماری ده، د یو انسان د نوکرۍ مسله ده، د یو انسان د جرګو مرکو مسله ده. یو مومن مسلمان دا دی چې په پریشانۍ کې اخته دی، یو کار کې چې کوم دی هغه انخته دی، کار نه رسیږي، کاروبار مسله ده، کاروبار ترقي نه کوي، پټه په ولاړ دی. د دې ټولو مسلو دپاره، د دې ټولو مشکلاتو دپاره د بسم الله الرحمن الرحیم یو عجیبه ختم دی چې ستا ورسره هر یو حاجت هغه پوره کېږي. نو الله رب العالمین په دې خپل کلام کې دومره خیر او برکت ایښودی دی محترمو چې د هغې انسان اندازه هم نشي کولی چې الله تعالی څومره مهربان ذات دی. او په دې خپل کلام کې په دې خپلو صفاتي نومونو کې رب کائنات څومره لوی پاور چې کوم دی هغه ایښودی دی، ډېر زیات لوی اجر او ثواب هم پکې پروت دی. او د انسان د مشکلاتو حل هم رب کائنات الله رب العالمین په دې خپل کلام کې، په دې خپل قرآن کې، په دې خپلو صفاتي نومونو کې ایښودی دی. او دا کوم ختم، دا کومه وظیفه چې موږ تاسو ته بیانو، په دې باندې باقاعده اکابرین امت چې کم تیر شوي دي، صوفیای کرام کم تیر شوي دي، د هغوی په دې باندې تجربې دي، مجرباتو نه دا عمل ثابت دی. نو محترم عزیزانو، د بسم الله الرحمن الرحیم دومره مبارک ختم دی. د یو انسان څومره هم هغه غټ حاجتونه دي، مشکلات دي، د هغې دپاره دا ختم لازمي وکړئ. نو ختم به ته کې لومبی دا ده چې 3 پیرې به درود شریف وي. هغه درود مبارکه کم درود شریف چې ته په مانځه کې هغه لولې، یعنی درود ابراهیمي چې ورته ویل کېږي، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. دغه درود شریف به 3 پیرې وي. بیا به 12,000 پیرې د بسم الله الرحمن الرحیم ختم شریف هغه وکړې. د هغې نه پس به بیا 3 مرتبه بیا درود ابراهیمي هغه ولولې. د هغې نه پس به علما فرمایي چې په دې ختم باندې چې کله تا دا وکړو 3 دعاګانې به الله تعالی ستا قبلوي. 3 دعاګانې سوا نو، صرف 3 دعاګانې به پې الله تعالی ستا قبول کړي. نو چې څه مقصد دپاره، څه حاجت دپاره 3 دعاګانې پسې وکړه، الله تعالی به انشاءالله تعالی ستا را 3 واړه دعاګانې قبول کړي. الله رب العالمین دې زمونږ ټولو مشکلات، آفتونه، مصیبتونه ختم کړي. او الله رب العالمین دې موږ ټولو ته خیر او برکت راکړي. الله دې موږ د غمونو نه، آفتونو نه، مصیبتونو نه هم په حفظ و امان کې وساتي. زمونږ څومره ملګري د وظیفه په لومبي ځل اوري، نوي چینل یې نه دی سبسکرایب کړی، د هغوی په خدمت کې عاجزانه درخواست دی چې زمونږ دا چینل در سره سبسکرایب کړئ چې روزانه داسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته درځي او تاسو مسلمانان رونه خویندې د هغې نه مستفید کیږئ. الله هم خوشحاله او آباد ساته.